د کاروبار په نیت باندې صرف 15 جوړې واغشتې لکه هغې باندې هغه خپل ټول کور چلولی شي، د خپل کور خرچه هم پوره کولی شي او خرچې بالکل نشته. شوتل دی کې یو قسم شوتل حسن یو تخم دی چې هغه مو کرلو که نه نو 15 کاله پورې هغې مسلسل تاله هغه شوتل کېږي، پټې به دی هر کال تک شیني او بیا هغې نه شوتل لړوه دی پې مړوه مړی بس چې 1 لک روپۍ چې دې خرچه وکړه که نه نو ستا د ټول کور خرچه هم دا برداشت کولی شي او دې نه تاله د دنیا کاروبار غټ کاروبار هم دې جوړېدی شي. نو دا یو زبردسته اډیا ده چې څوک پې عمل کوي نو بس رافته زړه بیماری د دبي بیماری دپاره ډاکټران د علاج په تور باندې لیکي. الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، احتشام الحق کې ما موجود اجي صاحب سره یم. اجي صاحب د سویو پارم دی. ما دې نه یو څو ورځې مخکې ویډیو کړې وه چې په هغې کې ما سویو یو صرف یو پرنجه کې تقریبا 3 دانې وي او د هغې بچي مې درته ښولي او د هغې هغه ډیمانډ مې درته ښولي چې بی په یو کال کې دا دونه پیداوار کوي. نو ډېرو زیات ملګرو رابطې کولو دا کم ځای ملاویږي کم ځای دي. نو نن درته ټوله ویډیو ښیم او په هغې کې یو نسل او په دې کې نسلونه ډېر زیات دي. نو انشاءالله په دې ویډیو کې مو تاسو پوره پوهیو او د حاجي صاحب چې کومې خبرې دي هغه هم واورئ، ډېرې قیمتي خبرې به درته کوي د دې سویو باره کې. ټوله ویډیو را سره وګورئ، انشاءالله ډېره فایده به درته کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال حاجي صاحب؟ الله فضل خیر خیر. حاجي صاحب دا کاروبار مو د څومره وخت نه چالو؟ خو ذهن کاروبار دا فارم ته ښکاري دا دلته د پاکستان کې نه چې بس مسرت کې تقریبا په لومبنو فارم او کولمبیا فارم او دا پولټري باره کې بیا چونکې زه منځ کې بار لاړم ما دا پرېښودو بیا چې راغم ما سکار کول غواړي نو بیا ما سوچ وکړو ما دا سیس منتخب کړو چونکې ما د زبو د فارم شوق و زمونږ جیدات د مخکې مې هلته هغې ځای کې کوم خو بس بیا د دې ځای نه مې زړه نه کېدو نو دلته کې بل د زبو کار کې دی نه شو نو دا کار مې شروع کړو نو ډېر مزدار کار و چونکې موږ په لومبي کال چې کوم دی امپورټ مالونه راغوښتل بارملک نه بلجیم نه ریکس او جرمن جینټ او جرمن لوپ خو هغه چونکې هغه کارونه دلته کې کامیاب نه شول لکه د خلک دومره د شوشه والا دومره نشل اغشتی لکه نو مونږ په دې کې نیوزیلینډ وایو چې کوم دی دا اوس په دې باندې مونږ کار شروع کړی دی دې وخت کې زه فارمو ته مال ورکوم د بریډ دپاره او انشاءالله ښه مزدار کاروبار دی ښه د نفع والا کاروبار دی خو هغه چا لپاره چې څوک ورته ګیا انتظام کولی شي. صحیح ده. حاجي صاحب چې څوک دا کاروبار چالو کوي که نه نو هغه ته د څو جوړو ضرورت دی او څونه پیسې په دې باندې لګي لږ نو داسې پوهه دې کې فیصل دا یو داسې کاروبار چې سړی سپیر وخت لپاره یو کار ګوري چې هغې نه د هغه څه مقصد نه وي لکه جماعت المدن نه او چې نه کم از کم دې ته کیني نو چې کم از کم دی 30 دانې لکه 10 نران او 20 مادۍ واخلي نو هغه 10 نران او 20 مادۍ او لکه 30 دانې واخلي نو هغه د دې نه چې کوم دی یو مزدور برداشت کولی شي لکه د هغه مزدوري د هغه خرچه د هر څه برداشت کولی شي او د خپل آمدن هم پاتې کېدی شي بیا چې دې نه کم وي څومره چې دې ته دغسې یو واقع تعداد سې واقع نه دومره ستا منافع سې واقعېږي څنګه لکه د پولټري غوندې حساب یې دی لکه حاجي لکه یو کس اوس کمزور دی که نه جي او هغه دونه زیاتو باندې واره نه راځي لکه شپږ زه به داسې مثال ورکړم چې هغه 6 مادۍ والي او 3 ورسره نران والي که نه بلکل نو هم شی دا به څو روپو راځي چې دی کې هغه د نیوزیلینډ وایټ والي چې کم تاسو وایي چې په غوښه کې هم بهترین دي دا چې والي نو دا ګوره تا ته ما وایي د دې سیس خبرې خو بهرحال چې کوم د 2 میاشتو تقریبا 2 میاشتې بچي 2 کیلو د هغې وزن وي لکه 2 کیلو لږ نو هغه به هغه ته په دغه وخت کې دا ټول مال چې کوم دی نو په 32,000 دا شوې او دې ته ورته مطلب چې پنجرې شوې نو که په 3,000 روپۍ پنجره وایي حساب وکړه نو چې تینې 18 نو لکه 50,000 نو چې دی 1 लाख روپۍ دې دپاره که وباسي نو دی لکه د یو کال خرچه هم په دې کې کېږي چې کوم خوراک او ګیا کم کي هغه هم چې دې دپاره مخکې نه محفوظ کړي لکه په حساب باندې کو 1 लाख روپۍ دې انویسټ کړي که نه نو په یو کال کې دې کم از کم 10 کالونه سیوا 10 لاکونه به سیوا جوړولی شي بچو سره نو دا خو د مقدر خبره ده اصلیت کې جندې پاتې بلکل دې ته ضرب ورکړو دا یو چې کوم دی په میاشت کې دې چې په اسانتیا باندې په خپله څلور لنګونه کوي څلور لنګونه کوي نو څلور لنګونه کې د دې اورج بچي واچو 8 بچي واچو نو 8 چارې 32 شول نو چې 32 بچي د 2 میاشتو دې خرڅوي نو 64,000 روپۍ ته یو دانه کوي نو تاسو حساب ورکړه چې شپږ دانې وي 64,000 بچي 64,000 بچي نو دا تقریبا هغه 400 ته تقریبا رسی نو نه 64,000 ته 64,000 ضربچي لکه چې مادیانی که نه یو مادي د 64 ګټي 64,000 بچي نو 4 24 او 4 के 36 37 38 38 نو تقریبا 4 लाख روپۍ ته کوي لکه
دا 4 لک روپۍ صرف دا شپږ ماده یې کوي لکه شپږ ماده نران خو هسې خوراک کوي که نه هغې نه خو به نه او اوس هغه چې کوم دی 4 لک ته تقسیم که په 12 باندې نو لکه ښه ګزاره یې کېږي لکه د کور ګزاره پرې کېږي لکه کور پکې چلیدی کور پکې چلیدی شي بھئی وګورئ چا سره چې 1 لک روپۍ وي نو هغه بالکل حاجي صاحب سره رابطه هم کولی شي او بالکل تاسو له چې په 1 لک روپۍ دا سټ روان کوي د سویو نو بیا د دې ډیر زبردست کاروبار دی په 1 لک روپۍ باندې تاسو په یو کال کې 4-5 لکونه هم زیاتې روپۍ پیدا کولی شئ خو د سا شي دی کو الله والا زندگی ورکړي نو دا حاجي صاحب سره د دې سویو کې مکمل نسلونه دي دا نسلونه هم درته ښایو خو دا درته صرف مونږ د نیوزیلینډ وایټ خبره وکړه حاجي صاحب دا څه دپاره استعمالېږي ما خو داسې مې اورېدلي چې را روان مستقبل کې د چرګانو دا غوښه به بنده شي او صرف دا سوی به په دنیا کې ټاپ غوښه دا ده د سوی غوښه د فیډ نه پاکه ده هېڅ قسمه دغه نشته ده نیچرل په ګایګانو باندې دا کېږي او د هر کورنۍ چرګه چې دی کورنۍ چرګه چې کومه ده او بل دا چې کوم دی د زړه بیمارۍ د دبي بیمارۍ دپاره ډاکټران د علاج په تور باندې لیکي او برایلر خو نن چې کوم دی هغه خو دې حد ته رسېدلی چې ډاکټران خو د هغې نه منع کول کوي چې مه خورئ لکه او برایلر خرچه دومره سیوا شوې ده چې دا خو زمونږ د ملک حالات ګړبړ شو یعنې دا به اوسه پورې د برایلر په دوکان کې دا به خرڅېدل لکه لکه تاسو چې څنګه وي ما دا مشوره ورکړې وه چې را روان وخت کې به د چرګانو په ځای خلک دا سوی واخلي خو لکه حالات داسې ملکي حالاتو په وجه باندې دا ګډوډ شو ونه رسېدو اوس په هر دوکان کې درته دا سوی ملاوي بالکل لکه اوس دا فارم بولګي حاجي صاحب یو خبره کنفرم کوم جی دا خو سویه مونږ خو داسې اورېدلي که نه وایي دا سویه چې حلالۍ دا د ماشومانو غوندې اوازونه کوي هغه پخوا کورونو کې دیسي پاتې شوي نو هغې کې خو خوراک لپاره غوښه هم نه وي هغه خو چې حلالۍ نه کمزوري دی بالکل د برایلر غوندې خبره ده هېڅ کش نه کوي د برایلر غوندې پروډکشن دی د برایلر نه په کم وخت کې په کمه خرچه کې راځي د هغې نه بهتره غوښه ده دا په څونه وخت کې دا غټېږي دا د خوراک چې کوم د 2 میاشتو کې دا تیارېږي لکه 2 میاشتو کې 2 کیلو ته ورسي 2 کیلو غوښه دا ښه مزداره غوښه لکه اوس هغه فلاک کله تیار پراته دي که نه ټوله او دا تاسو د دې ټایم کې چې د بچ در نه څوک جوړه مکمل الي که نه لکه چې تیار بچ دپاره جوړی که نه نو هغه نن سبا په څو جوړه ده او کنه بچي چې کم سړی یو 2 میاشتې کور کې ساتي هغه دا اوس ما په 25,000 جوړه خرڅه کړه دا خرڅه دا روان دي یا به نن ځي یا به سبا ځي دا مین دی لکه بچی پاتې شول ما سره واړه بچي چې کوم دي هغه بچي چې کوم دي نو هغه زه په 10,000 روپۍ باندې جوړه ورکوم په 10,000 باندې جوړه ورکوم یو نر یو مادي یو نر یو مادي هغه لکه 2 میاشتو کې بیا تقریبا فارم د پاره ډېر اخلي نو موږ دا کنسټرکشن کوو چې نران ته کم کو ماده ورته سیوا کو زبردست دې کراته نسونه لګو خایي حاجي صاحب دا کومه سوی د دې خو دا غوږونه مخکته دي او ډېر مالوچ غونتې دا دې ته ریکس وایي دا لوپ دي کوم غوږونه چې لاندې باندې دا لوپ یو قسم دی لکه او د دې سترګو دا بلو آیز دی بلو آیز کې دی لکه دا په څو باندې جوړه کېږي دا جوړه چې کوم دی نو دې کې دا 3 رنګونه یو دا رنګ دی یو دا رنګ دی یو دا رنګ دی 2 رنګونه هلته پراته دي دا موږ په 30,000 روپۍ جوړه ورکوو لکه 30,000 د دې کاروبار چې سړی سټارټ کړي نو ښه دا فینسي د دې ګوره دې ګټ دا ګران دي خو دې بچي هم داسې په خرڅي له بچو ریټ دی 30,000 ته کنه بلډر خو نه یادو او بچو د ریټ دی دې غټ سره چلیږي دا غټ 60,000 70,000 70,000 ته څنګه چې دوه کسانو جوړه شو لکه چې کاروبار دپاره کوې نو بیا د دې شي نه شروع واچوه د خوراک دپاره چې سوچ پکې نه پارمي نو تقریبا دا درته بیا ډېر آمدن کې خو دې هغه شانې ګاهک نه وي لکه د دې به تا ته په کال کې کم ګاهک میلاویږي لکه هغې ګاهک ډېر دی لکه هر ډېر دی صحیح ده دا صرف خوراک نه د دې فینسي په فینسي کې هم دا خرڅېږي حاجي صاحب دا خو ماشاءالله ډېر زیات غټ هم دی او ښایسته هم دی او دا دی بالکل سوی هم نه غواړي هغه نور موږ سره سوی دي نو هغې ته چې لاس وروړی تښتي کنه دا انسان سره دی ملې د هغه ژوند دی کنه موږ سره راکا نو د دې سی حساب دی دا په 2 قسمه کې خرڅېږي په فینسي کې هم دا خرڅېږي او په دغه کې هم خرڅېږي غوښه کې هم خرڅېږي خو موږ دا په فینسي کې خرڅوو د دې جوړه چې کوم دی په 60,000 روپۍ باندې جوړه ورکوو د 2 میاشتو او دا خو بریډر دی دا خو کم از کم چې کوم دی د دې موس تېر شوي میاشت کې چې کوم دی 2-3 جوړې خرڅ کړي په 80,000 باندې 80,000 باندې دا قیمتي دی په دې کې ښه صحیح ده جی بس باندې حاجي صاحب دا په دې کې کم دا کیلیفورنیا د دې ګوی دلته دا غوږونه او لکۍ دا به توری دا چې څومره ګرمي کېږي دا به سپینه شي بیا چې څومره یخني کېږي د اوړي ژمي سره دا چینج کېږي لکه زبردست دا پکې نایاب نسل دی دا نایاب نسل دا په غوښه کې هم چلیږي او فینسي کې هم چلیږي دواړه چلیږي زه دا بنده کوم
حاجي صاحب دا کم نسل دی ډېر زیات مزیدار غونتیم دی او نایاب غونتې نسل دی دې ته کم نسل وایي حاجی دا وګورئ دا د نیوزیلینډ وایټ چې کوم بچي دی او کوم چې دی خرڅوي هغې کې چې کوم دی هغه خرڅولو والا کې داسې کم او دا خرڅولو والا بچ دی چې کوم دی کوڅو کې بچو دپاره بوځي او کوڅو کې بیا ځان ته خوراک دپاره هم بوتلی شي داسې ده نو د دې جوړه دا په 10,000 روپۍ جوړه ده چې تاسو والې یو جوړه او په کور کې وساتئ که نه نو دا په هره میاشت کې یو ځل لنګېږي او چې یو ځل دا لنګېږي نو دی حاجي صاحب وایي چې دی داسې پکې وشي چې دی پکې 17 پورې بچي ورسوي خو چونکې د دی چې کوم د پی والا سیسټم دی نو هغه اته کسان مړولی شي 8 بچي پکې مړولی شي خو د الله تعالی قدرت دی چې دی ته سیوا بچي مو ورکړي دی به بیا بچي مونږ چینج کو نورو ته هم ورکو نو که چا دا یو جوړه واغشته نو دین هغې بالکل لکه یو جوړې سره خو هم هغه شوق یې پوره کېږي او